حضور صلی الله علیه وسلم د قیامت علامات په ډېر شی روایتو کې ډېر تفصیل سره ذکر فرمایلی دي. دې ته پیشنګویانې وایي. یو روایت کې راځي والذي نفسي بيده، زما د په هغه ذات قسم وي چې د چا په دست قدرت کې زما ساده زما جان دی. لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر، دنیا به در هغې نه ختمیږي، په دنیا به داسې یو وخت راشي چې یو سړی به په یو قبر باندې تیریږي. فیتمرغ علیه، د قبر باندې د پاسه به دا اولغړېږي، اولټ پولټ به د خاورو کې به ځان ښه اولغړی. ویقول، دا وینا به کوي یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر، ای کاش چې د دې قبر والا په ځای باندې نن زه د قبر کې پروت وې، چې ژوندی نه وې، مرګ راله راغلی وې، دنیا کې نه وې، جاړي به چغې به وایي، په دې خاورو کې به ځان لغړی، دا الفاظ به وایي چې دا قبر والا څونه سکون سره پروت دی او زه په څونه غمونو کې ما چې د ده په ځای خو زه پروت وې. اوس دا د لاندې زندګۍ نه دی خبر چې قبر کې څه حل دی. ولیس به الدین، یو معنا دا چې دا به عادتاً داسې کار نه کوي چې دا د عادت دی او قبر باندې لغړېږي. دویمه دا چې د دین د احکاماتو د تنګوالي په وجه باندې به دا داسې کار نه کوي. الا البلا، د دنیا د مصیبتونو نه به تنګ شوي وي، مشقتونو نه به تنګ شوي وي او مرګ به غواړي چې د دې قبر کې نن زه پروت وي او دا سړی پکې نه وي. قیامت ته به نږدې دومره فتنې خوري شي، دومره مصیبتونه، دومره مشقتونه چې هر انسان به مرګ غواړي. لکه دا یو مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیش کو چې دا به کمې فتنې به چې انسان دومره پریشانه دی.